د رمضان مبارک میاشت شروع ده د برکتونو ډکه او ما تیره جمعه هم درته ویلي چې رب العالمین د نیکو د پاره او د مسلمان د خیر د پاره دا یو د نیکو یو میاشت داسې مقرر کړی دی لکه ما مثال در کړی خلک ویې لکه وی د بوټو د کر موسم دی او څوک وی دا جوارو سیزن دی نو دا د نیکو د ګټلو او د رب العالمین د برکتونو د حاصلولو سیزن دی. خدای پاک دی مونږ تاسو له د روجو د نیولو په صحیح طریقه د روجو نیولو توفیق نصیب وګرځولی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابی دی هغه فرمایي وی نبی علیہ السلام مبارک صحابو ته یو ځل وفرمایل اعلان یې وکړو چې رانږدې شئ. وی ټول صحابه منبر ته رانږدې شو. وی چې دی سنګ لومبی خپه مبارکه په لومبی پوړی کېښوده نو وی فرمایل چې آمین. نو بیا په دویمه پوړی خپه کېښوده نو بیا فرمایل آمین. نو چې په دریمه پوړی باندې کېناستل نو بیا فرمایل آمین. هغوی به عموما په دې دریمه پوړی کېناستېدل. د هغوی طریقه دا وه. نو چې کله فارغ شو نو صحابو ته تپوس وکړو وی د الله رسوله وی ستاسو نه م درې ځله امین واورېد خو مونږ خو څوک ونه لیدل نه تاسو دعا وکړه او نه بل چا دعا وکړه او نه م څوک ولیدل. د دواړو جهانو مبارک سردار وفرمایل وی چې زه کله دې ړومبی پوړی ته وختم نو وی حضرت جبریل علیه السلام راغی و هغه یو دعا وکړه نو ما پې امین وی. هغه ده ووی چې کم انسان باندې د کم انسان مور او پلار بوډاګاني او د ده خدمت ته محتاج ای دی به د دې مور او پلار قدر کوي عزت به کوي احترام به کوي دونه عزت او احترام به کوي چې ځان په جنت ته ورسوي. او که ده د دې مور او پلار دونه خدمت ونه که دونه احترام ونه که چې ځان په جنت ته ورسوي نو د انسان د الله هلاک کړي. وی ما وی چې امین. اوس ورونو مور او پلار دا د انسان د پاره ډیره قیمتي سرمایه ده. ډیره قیمتي سرمایه. مور او پلار دواړه یا یو کس چې جمدي وي دا بچی به قدر کوي دا بچی به احترام کوي بچی به عزت کوي دونه به کوي چې جنت ته ورسوي پې ځان. یو ځل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو صحابي تپوس وکړه وی زما مور او پلار جمدي زه د دوی سره څه معامله وکړم. حضور پاک مبارک له خدای پاک داسې عجیبه صفت ورکړی و چې خبره به یې پوټینۍ وکړه خو هغې کې به ډېره لویه فلسفه وه. او زمونږ پښتانه وایي وی پلانکې داسې خبره کوي چې دریاب په کوزه کې بند دی. ډیر مقصدونه په پټۍ خبره کې راځي. حضور پاک ناشنا او فرمایل وی هما جنتک و نارک وی دا مور او پلار دی هم جنت دی هم دوزخ. ګوره پټۍ خبره که دا مور او پلار دی خوشحاله کړل د دې قدر عزت دی او که جنت دی وګټل او که دا مور او پلار دی خفه کړل د دې بېعزتي دی وکړه او بېادبي دی وکړه دوزخ دی وګټل هم د جنت دی هم د دوزخ دی. بس اوس خوښه خپله ده که د جنت دا دروازه ځان له ضایع کې او که د جنت دروازه ځان له مضبوطه. نو خوش قسمت انسان هغه دی چې د مور او پلار دواړه یا یو کس جمدي وي او دې داسې خدمت وکړي چې د مور او پلار د خدمت په برکت ځان جنت ته ورسوي. دا خوش قسمت انسان دی. د نبی علیه السلام مبارک زمانه ده. دو مثاله دله در کوم. نو یو صحابي بیمار دی نو نبی علیه السلام یې تپوس ته لاړ چې لاړ هغه د زنکدن په حالت کې دی. نو طریقه داسې ده چې کم انسان د مرګ په وخت کې ده ته به دا کلمه شهادت اوري داسې به ورته نه وی چې ووایه ولې دې په تکلیف کې داسې نه ده ووایي چې نه وی اوره ووته نو که ژبه د کلمې سره بلده ده د الله د ذکر سره نو جبه باندې به د الله نوم راشي. ګوره ما تاسو ته د روژې نه مخکې د ذکر متعلق بیان کړی
جبه ذکر سره بلده ده نو په خولې به د الله نوم راشي، او که جبه ذکر سره بلده نه ده نو نوم به نه راځي. دا مسله ده. نو نبی علیہ السلام مبارک په خپله لګیا دی ورته وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا جبه پې نه وړي، هغې ورته لګیا دی کلمه شهادت ویله، د جبه نه وړي. یو متل دی وی یو بوډی زوی مړ کېده، زوی نه چېرته مونځ کړی او نه ذکر نه اذکار، ټول عمر بیا ګډې چیلې سرولې. نو دا بوډی ورته ناسته ده، ورته وایي کلمه شهادت ورته اورئ، او هغه هم اقه ډرې ډرې کوي، هغه د هغه ګډو سره بلد دی، ډرې ډرې کوي. هماغه ډرې کې څه ووته، کلمه شهادت یې ونه وه. نو مور ورته بچې وی ډرې وې او ډرې لاړی. نو چې څه سره د خوله بلده ده ګورې به دې په جبه راځي. الله بې انصافه نه دی، الله ډېر انصافدار دی، ظلم نه کوي. چې ستا جبه د هغه د نوم سره بلده کړې ده نو ځنکدن کې به د خپل نوم یېری نه درته به یادوي. دا د الله انصاف دی. نو نبی علیہ السلام مبارک په خپله لګیا دی، ورته کلمه شهادت اورې د جبه پې نه وړې. نو هغې حیران شو، ځکه د حضور پاک وجود مبارک خو ټول رحمت دی، چې زه موجود یم، د رحمت فرشتې موجود دی، او زما خولې مبارکې نه ورته کلمه شهادت روان دی، او د ده جبه نه ړقي. دا ولې وی د ده څوک کور کې شته راوی بلی. نو یو بوډی مور یې هغې وله راوغوښته، وی ستا دې زوی لیسه ډېر لوی جرم کړی دی، ډېر لوی مجرم معلومیږي. زه لګیم په خپله ورته کلمه شهادت اورم، او زما د خولې نه هم دې نه اخلي. څه لویه ګناه کړې ده. وی صیب دې خو ډېر د مونځ، د روجو او د صدقو او د هر څه پابند دی، ډېر ښه سړی دی. وی نه سوچو کې څه غلطي به وي. نبی علیہ السلام مبارک ته به کشف کېده، الهام به کېده، د الله د طرف نه به ورته القا کېده دې زړه ته. څه چل شته؟ وی یو صیب یو چل خو شته. وی چې واده کړی دی نو زه یې خفه کړی یم، زه یې مور یم. واده نه مخکې د ما ډېر خیال ساته او ډېر قدر به یې کو، خو چې کله یې واده کړی دی نو بس بیا د ښځې په سر ما ته سپکې، زما قدر یې نه دی کړی. نو ما د الله په دربار کې یو سوال کړی دی، ما وی خدایه زه خو ورته خپل حق نه بخم، ستا خوښه ده که ته یې بخې او که ته یې نه بخې. نبی علیہ السلام وفرمایلم په دقه الله رانیولی دی، دې نه لوی جرم بل نشته. د مور پلار بې قدري ګناه کبیره ده او لویه ګناه ده. وی بخه، وی د الله رسوله که حکم کې خو زه به وبخم، ستا اډر منم، او که مشوره راکې نو ړمې ته خفه دی نه بخم. نو حضور پاک مبارک ډېر هوښیار و، هغې زړه کې دا سوچ وکړه که زه ورته اوس حکم کوم نو د خولې نه بیا وبخي، خو د ړه نه بیا نه بخي. راشه داسې چل جوړ کړه چې دا مور یې د ړه نه وبخي. نو صحابو ته یې وی ورشه خشاک راوړی. نو صحابه خو د حکم پابندو، دا مور یې ورته وی صیب په خشاک څه کې؟ وی ستا دا زوی پکې سوځوم. یو چل جوړو. وی د الله رسوله ولې سوځې؟ وی ګوره دې تا نه دی بخلی، نو چې تا نه بخه او دې مړ شو نو دې به اور ته ځي، په اور کې به سوځي، او ستا د وجې سوځي ځکه ته نه بخې. نو پرېږده چې د په دنیا کې یو جلک درته د هغې اور عذاب وښې، چې کم اور د مرګ نه پس ته نینې او دا زوی دې سوځي، چې لږ خو په دنیا کې ووینې اړه به دې پې ښه یخ شي. نو د مور یې سوچ وکړو، وی ښه د الله رسوله لکه دې به په اور کې سوځي. وی ما بخلی دی، خو چې وی ما بخلی دی نو د هغه په خولې کلمې شهادت شروع شو، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، او سې ورکړه. نو حضور پاک فرمایل لیدل مور ګورې بیا موري دارنګې پلار لګیا دی د بچي دپاره څه نه کوي. دا پلاران چې ټوله ورځ منډې ترړې جوړې کړي دي او حلال حرام نه پېژني، راغونډی یې دا چا لغونډی؟ دا د دې بچو دپاره. لیکن بچې چې کله بیا واده وکړي بیا نه مور پېژني او نه پلار پېژني. ته دا لوی راغلی وې دومره څومره خواري ورسره کوي. مور دننه وله جامې بدلی، وجود وله انځي او دسماتې وله پاکوي، او په هغه بستره چې لمده بستره د دې بچي پکې متیازې کړي په هغه لمده بستره کې ورسره پرته ده. او د شپې څوک د خوب نه پاسي څو ځله ورسره دا مور د شپې پاسې د دې بچي سره خوب یې په ځان. او پلار ته وګوره ګوټ چاري منډې ترړې
حلال حرام نه پیژنې او راجمع کوي جامې راوړه د بجلی غم کوه د جنریټ چا دپاره دا نه د بچو دپاره نو په تا د دې بچي حق نشته چې ته به هم بوډا کېږي او که به نه بوډا کېږي ډېر خلک دا شکایت کوي مونږ خو دا نصیحت خلکو ته کوو نو بعضې وایي یاره جي یو یې خوښ دی او زه یې نه یم خوښ نو زه یم هغه به یې وله چاپي کوي هغه به وله څه شی راوړي هغه به یې خوشحاله ساتي خوږې خبرې به ورسره کوي او ته به هغه چل نه کوي ځکه به یې هغه خوښوي که نه مور پلار خو ظلم نه کوي یاره جي بې ځایه کنځل کوي ښځه مې هم کنځي نو زه یم ګوره چې سړی بوډا شي غاښونه یې وځي غوږونه کمزوري شي مشین پکې لګوي لاسونه کمزوري شي رپي خپې کمزوري شي بغیر د کونټۍ نه نشي ګرځېدی نو مازغه هم کمزوري کېږي که ګزاره به ورسره نه کوي قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي وی که ستا د مور پلار یو کس بوډاګان شو اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما اف به هم ورته نه وایې رټې به هم نه نرمې خبرې کوه قرآن وایي او بیا وایي که چرتې او سو وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وګو تخکتک خاندا وتک کنزل کوي او یا الله یو وخت د ماشوم د مور پلار په ما ډېر لوی رحم کړی دی خدای ته په اوس رحم وکړي دعا ولګا نو مسله څنګه شوه څونه خدمت به د مور او پلار کې دومره بکې چې ځان په جنت ته ورسې اوس که د یو سړي مور او پلار دواړه مړه دي یا یو مړ دی نو قبر لیځه قبر لتل په شریعت کې ثابت دي ښه دا مونږ عقیده ده قبر له چې څومره ځې پلار له ځه مور له ځه هلته دعا ورته کوه لږ تلاوت کوه د هغې ثواب ورته بخه علما لیکي که دا مور پلار د بچي نه خفه تلي دي او دی وله بار بار قبر له ځي نو خدای به یې د مرګ نه وروسته ترې خوشحاله کړي د مور پلار قبر له تلل ډېره لویه فایده رسي نو په لومبۍ پوړی چې مخ پکې خوده نو جبریل علیه السلام دا ووی چې چا مور او پلار جمدي وي دواړه یا یو دی بیا دونه خدمت کوي چې ځان په جنت ته ورسوي او که دونه خدمت یې ونه کړه د مور پلار چې ځان په جنت ته ورسوي خدای دې هلاک کړي ما وی امین وایي چې په دویمه پوړی مخ پکې خوده نو وایي جبریل علیه السلام ووی چې ستا نوم د حضور پاک مبارک نوم چې څوک والي درود شریف په پې او که چا در باندې درود شریف ونه وي خدای دې هلاک کړي وی ما وی چې امین اوس ګوره درود شریف د پیغمبر علیه السلام مبارک دا ډېرې لویې فایدې لري یو ځل حضور پاک مبارک پریشان و حضرت جبریل علیه السلام وله راغی د خدای څه محبوب پیغمبر وله راغی وی زه الله راولېږلم خپې یو لږ پریشان وی ښه الله فرمایي چې زما دې محبوب ته ووایه چې څوک په تا یو ځل درود شریف ووایي نو الله به پې لس رحمتونه نازل کړي لس به وله ګناهونه ورجوي لس به وله مرتبې اوچتې کړي سوچ وې دېرش لس رحمتونه لس مرتبې اوچتېږي لس ګناهونه رجېږي یو ځل چې څوک درود شریف وایي وی زما را دې محبوب نه تپوس وکړه هل رضیته اوس خوشحاله یې که نه وی رضیتو خوشحاله شو په څه خوشحاله شو د دې امت په دې فایده خوشحاله شو چې امت ته زما په یو ځل درود شریف 10 فایدې ملاویږي په بعضې موقعو 50 په بعضې موقعو 80 فایدې ملاویږي دا د درود شریف برکت دی نو درود شریف دا ډېر د فایدې شی دی درود شریف چې څومره مسلمان وایي دا پیغمبر علیه السلام ته پیش کیږي حدیث پاک در تویم د ځانه نه ویم نبی علیه السلام فرمایي ان لله ملائکة سیاحین فی الارض یبلغوني عن امتی السلام وی د خدای فرشتي دي په دې مخ د ځمکه ګرځي چکرې لګوي څومره چې په ما درود سلام کم ځای څوک وایي دا فرشتې ما ته رارسوي نو زه اکثر طالبانو ته یو خبره کوم زه وایم ګوره درود شریف فایدې په خپل ځای ثوابونه مرتبې اوچتېدل په خپل ځای لیکن دا چې د ستا نوم د درود شریف د برکت نه د پیغمبر علیه السلام په مخ کې غښتلی کېږي فرشته ورته وایي صیب ستا پلانکي امتي د تورنګزو د کلي د فلانکي زوی دا پتا نن 100 کرته درود شریف ویلی دی رښتیا وایه چې حضور پاک د ستا نوم غښتلی کېږي د درود شریف د برکت نه او ستا د پلار نوم غښتلی کېږي د دې نه لوی سعادت بل شته او چې دا ورته وایي چې 100 کرته در باندې فلانکي درود شریف ووایي ابه څونه خوشحاله او ورسره په ګاونډ کې حضرت ابوبکر او حضرت عثمان هم دفن دي رضی الله عنهما هغوی به پې څونه خوشحاله او نبی علیه السلام به درله څومره دعاګانې کوي یو سړی
حج لروانو په یو قافله کې د زوی سره. نو دی غریب نه جوړه. نو قافله خو یو ورځ دوه ورځې به یې ساره شي، ټوله قافله خو نشي سارې دی. دی نه جوړه شو. قافلې والا ورته ووایي چې زوی ته وله چې د پلار خدمت دې کوه، دی خو مونږ ځان سره بوتلې هم نه شو او څه به کوو ورسره، مونږ در نه ځو. قافله تې لاړه او دی او دا پلار په یو بیابه دشت و ځنګل کې پاتې شو. چې پاتې شو دا پلار غریب وفات. چې وفات شو نو دی زوی په څادر واچو چې زم دی خوا کې کلي له او څوک وګورم چې راشي چې دا پلار را سره ولمبئ، کفن بندوبست وکړي، جنازې وکړو، قبر ولو کنه. مسافر دی لاړ د کلي خلکو ته ووایي چې دغسې زه مسافر یم او پلار مې ناجوړ او قافله رانه لاړه او مې خدمت وکړه خو بس مړ شو پوره یم. راشه مهرباني وکړئ د کفن دفن انتظام د جنازې هغې وې ته زمونږ درغلو. دی چې راغی او د پلار د مخ نه یې هغه څادر اوچت که ګوري نو دا پلار شکل یې د خرو شکل یې بدل. نو دی فوراً بېهوشه شو. بېهوشه کې دی دا هیبت پې راغی چې خدای دا به څه کېږي، دا خو زما د پلار دا شکل دا خلک چې اوس راشي دا خو لویه رسوایي ده. وایي چې دا خر دی که انسان دی، تا دله مونږ جنازې له راغواړه، دا خو لویه رسوایي ده. خدای د سره څه وکړم. دی بېهوشه دی. په دې بېهوشۍ حالت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دی په خوب کې ملګري ورسره دی. درته وایي ولې پریشان یې؟ وی صاحب دقه چلو شو، پلار مې مړ شو، مسافر یم، خلک را روان دی او پلار مې شکل د خر ګرځېدلی. دا خو زما لویه رسوایي او بېعزتي ده، به څه کېږي د الله رسوله؟ وی کم دی پلار دی مې چې دا دی؟ وی زه اوس خوب وینم په بېهوشۍ کې. وی څادر مې ته لرې کړي. وی حضور پاک مبارک دا خپل لاس مبارک را واغېسته او د ما د پلار په مخ یې راښکي. وی چې راښکه پلار مې واپس ټیک شو، مخ یې خشته شو، ښکلی د مخکې نه مزېدار شو. وی زه ورمنډه مې کړې سلام چې خدای د الله رسول ستا ډېره شکریا، دا تا خو زما پلار سره لوی احسان وکړي. صاحب تاسو څنګه رالی؟ وی ستا دا پلار ډېر ګناهګار دی او د خدای نه ډېر لرې، خو ده به یو عمل کو چې ده به روزانه درود شریف وی او ماله به ماسخوتن یو فرشتې را رسول. وی نن هغه فرشته چې راله او ما ته د خپل امت درود شریف پیش کول، نو وی د ده درود شریف پکې رانلل. نو ما ته تپوس وکړه چې یاره د پلانکي کلي یو سړی و دی نوم و، اخو به روزانه په ما درود شریف وی او راتلل به جوړ ناجوړه رڼا ورځ دی نه دي کتلی تیارې ته، نن د هغه درود شریف رانلل. نو فرشتې راته وی چې خو وفات شوی دی او صاحب تا ته ضرورت دی ګورې که حاجت وله پوره کولی شي. نو هغې راته وی چې دقسې وفات شوی دی او ډېر ګناهګار و، نو خدای په هغې کې رانیولی دی او دا مخ یې وله بدل کړی دی. تا ته ضرورت دی که څه مدد ورسره کولی شي. نو زه رالم چې دا مدد مې ورسره وکړم. نو دا زوی یې وایي راویښ شم، چې راویښ شم څادر مې د پلار د مخ نه لرې که نو مخ یې سم شو او د مخکې نه زیات خشته و رڼا یې کول. دا درود شریف برکت دی. قسم دی د درود شریف ډېر لوی برکات دی. مونږ له ګورې خیر دی. د هغې یو مثال در کوم. یو سړی دیوال ته بیټرۍ ووایي، نو دا دیوال په رڼا څه دا رڼا واپس زما په دې مخ را غورځېږي، زما دا مخ پکې روښانه شي. دقه رنګ یو سړی چې په نبي علیه السلام درود شریف ووایي، نو خدای پاک د پیغمبر علیه السلام کومه مرتبه مقرر کړې ده ستا په درود شریفه نه پورته کېږي، لیکن هغه فایدې تا ته واپس را رسېږي. نو ګوره درود شریف د نبی علیه السلام مبارک نوم چې واغېښتلی شي، نوم یې څه دی؟ محمد او احمد صلی الله علیه وسلم. یو نوم وله نیکې ښودی او بل وله مور یې ښودی دی. دا دوی نومونه دی. درود شریف به پې خامخا او په مجلس کې که بار بار اغېښتلی کېږي، لکه یو نعت کې یو ځل بیا 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 اغېښتلی کېږي، نو په لومبي ځل واجب دی او په دویم ځل مستحب دی. نو مستحب هم ښه د لوی ثواب به درته میلاوېږي. او که نوم یې نه او صفت یې ذکر شي لکه د الله رسول یا د الله نبی یا د الله پیغمبر، نو دا نوم نه دی، صفت دی. نو درود شریف ویل پې بیا مستحب دی، واجب نه دی. که دې ونه وي ګناهګارېږي نه، خو مستحب دی. ښه دا ده چې پې ووایه. که دې ونه وي نوم مبارک واغېښتلی شو محمد او احمد صلی الله علیه وسلم او درود شریف دی ونه وي، نو د جبریل علیه السلام خیره کړې ده او پیغمبر علیه السلام پې دعا کړې، نو دا خیره ګورې نه رد کېږي. امین یې پې ویل. وی په درېیمه پوړی چې کېناستم، نو جبریل علیه السلام ووی چې په چا د رمضان میاشت راله، دی به پکې داسې عبادت کړي چې ځان به په خدای بخي.
او که دومره عبادت یې ونه که چې ځان په خدای وبخي نو الله دې هلاک کړي. ګوره خیر یې وکړه. نو ما وی آمین. نو اوس به په رمضان کې څومره عبادت کې دومره عبادت به کې چې ځان په الله وبخي دومره به کې. او که دومره عبادت ته ونه که چې ځان په الله وبخي کم عبادت ته وکړه. روجه دې ونه نیوله. ډېر خلک روجې هم نه نیسي. بدقسمته قوم. لیکن انشاءالله دومره ګرانه خو نه ده. زه ناجوړه یم اعصابي تکلیف کله کله په ما راشي او زه یې نه ویشم. بوډاګان خلک دي داسې بوډاګان مې ولیدل سپینګیري. پرون ما ته چا ټلیفون وکړ. پرون افسوس مې وکړ. وی زما یو رشته دار دی او فالج والی دی. یو لاس ښي طرف او ښی لاس او ښی خپې فالج والی دی او بیا هم روژه نیسي. څه ورسره نه مني. مونږ ورته وایو مه نیسه. وی نیسم. ما یې مه نیسه. شریعت دل اجازت ورکوي نه دی نیسي. ډاکټر دل اجازت ورکوي نه دی نیسي فالج. وی نه صبرېږي خامخا نیسي. او قسم دی داسې بیماران د زړه مې لیدلي داسې بیماران چې هر وخت یې په زړه درد دي په دې کشمکش کې چې اوس به پې اټیک راځي اوس به پې راځي او شریعت اجازت ورکړی چې مه نیسه او بیا هم نیسي. داسې د شوګر مریضان ما ته خو پته لګي. ما نه خلک د مسلو تپوس کوي یاره جي د پلار مې شو مازدیګر نه پس ابرو جب مازدیګر نه پس بېهوشه شو. وی نه زه به روژه خامخا نیسم. نو په شریعت کې داسې انسان که روژه ونه نیسي خیر د اجازت دی وله. شریعت بچا زیاتې نه کوي. خدا شوق د مسلمان درته ښیم چې د مسلمان دومره د روژو شوق دی. صحابه به په دې خپلو ماشومانو بچو روژې نیولې. دا نابالغه پوټینې. نو چې مازدیګر به شو نو په جړا به شو. هغه به واړو که نه. اوبه به یې غوښتې ډوډۍ به یې غوښته. نو د لوبو څیزونه به یې ورته کېښودل. په هغې به یې مشغول کړل. د لوبو په څیزونو پام به یې وله بل طرف ته کړ. د لوبو په څیزونو به یې مشغول کړل. تر ماښامه پورې به ورسره دا ګزاره کول او خپله روژه به یې پې سر ته ورسوله. اوس به بالغه جینۍ به پیغله او بالغ زوی به او مور پلار به ورته وي روژې مې نیسه ناجوړه به شي او کمزورې به شي او په تا لار نه وړي. خیر دی ته لاره کوټې. دا ظلم مور او پلار هم دې بچو سره کوي او بچي ځان سره کوي او مسلمان هم ځان سره کوي. په یو حدیث شریف کې راځي نبی علیه السلام فرمایي. ودرېږه هغه حدیث هغه الفاظ درته ویم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی. دا حضرت ابو هریرہ رضی اللہ عنہ حدیث. ابو هریرہ سے فرمائی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حضور پاک فرمائی لیدی من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض. یو سړي د رمضان روژه ونیوله. یوه روژه ونیوله. نه ورته څه رخصت شته نه مسافر هم نه دی. مسافر له رخصت دی. نه څه بیماري شته. لم یقضه صوم الدهر كله وان صامه. وی که ټول عمر روجې ونیسي د دې بدل پې نشي خلاصولی. د دې چې کم برکت دی او کم ثواب دی په ټول عمر روجو هغه برکت نشي ګټلی. هغه ثوابونه په ټول عمر روجو نشي ګټلی. ټیک ده چې ځکه مثلا نی نیولې یو روژه به ونیسي دی یو قضا خلک وایي فقهاو لیکلي دي قضا شوه او که قصدن یې ماته کړې د 2 میاشتې روژې به پرله پسې ونیسي. لیکن پیغمبر مبارک فرمایي چې ټول عمر دې روجې ونیولې. ټول عمر د دې روجې چې کم برکت او کم ثواب هغه نشي حاصلولی. اندازه ولګوئ چې د یوې روجې په برکت تعالی دومره ثوابونه الله درکوي لکه ټول عمر چې دې روجې نیولې. او ته 30 نیسې نو دکه خپل عمر حسابوه لکه چې 30 ځله دې اتیا کال روجې نیولې او بیا په بل کال کې څومره لویه فایده ده د رمضان د روجو. مونږ خلکو شا کړې ده ورته. نو د رمضان روجو دا ګوره ډېر لوی برکت او ډېر لوی ثواب دی. برکات یې درته یو بل هم ویم. یو حدیث د حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې ان لله تبارک وتعالى اوتقى في كل يوم وليلة يعني في رمضان وان لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. وی نبی علیہ السلام فرمایي چې د رمضان هر شواروز کې خدای پاک ګناهګار دوزخیان مخلوق د دوزخ نه آزادوي. چې کوم دوزخ والا مخلوق یې دوزخیان ورته هغه جنت ته لیږي آزادوي یې. د 60 آزاد شو دی جنت ته ځي. او په شواروز کې یو ټیم داسې دی چې په هغې کې الله د مسلمان دعا خامخا قبلوي. لازمان پکې دعا قبلوي. او ګمان کوم الله ته معلومه ده چې هغه وختونه کم دي خو د پېشمني د وخت ډېر لوی فضیلت راغلی دی او د روژه ماتي د وخت ډېر لوی فضیلت راغلی دی. نو خصوصا د روژه ماتي په وخت کې لږه دعا غواړئ. هغه وخت کې سړي کجورې او شربت ته تلواري
دعا ته اړو خیال نی خیر دی چې دا 14 غنټې روژه دی ونیوله نو یو منټ 2 منټه لږ دعا هم پکې وغواړه که نه ډېر د فایدې خبره ده دا د حضور پاک مبارک حدیث. یو بل حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وی د روژهدار د خولې نه چې دا کمه بدبویي ځي معده تشه چې یو سام غوندې د خولې نه ځي وی اطیب عند الله من ریح المسک وی دا په خدای په نزد د مشکو د خوشبویۍ نه مزېدار دی. څنګه د هغې مختلف توجیحات علماو کړي دي لکه دلته تا ته خو دا بدبویي ښکاري او فرشتو په خدای دا د مشکو خوشبویي ښکاري. یا بعضې علما وایي چې د قبر نه پاسې د خولې نه به د مشکو خوشبویي دي او بعضې علما وایي چې د محشر په میدان کې به د خولې نه د مشکو خوشبویي دي او بعضې وایي چې نه په جنت کې هم چې دی جنت ته داخل شي د خولې نه به یو خاص قسمه خوشبویي دي هغه به د مشکو په شان خوشبویي به ورکوي. یو بل حدیث پاک کې راځي وی خدای پاک د رمضان برکت ته تمام وی سرکشه شیطانان پکې خدای تړي تصفد فيه مردة الشیاطین دا پکې الله تعالی تصفد او تړلی شي. نو ډېر خلک پکې دا سوال کوي وی دا شیطانان چې پکې وتړلی شي نو دا خلک دا ګناه بیا ولې کوي؟ نو دوه خبرې دي یو خو سرکشه شیطانان یو دا دی دویم دا چې که شیطان دا د شیطان ته ذلیل شو او د روژې برکت ته خدای ښکاره کوي دا مطلب نه چې ګناه به نه کوي ولې ځکه شیطان له خدای طاقت ورکړی دی. نبی علیہ السلام فرمایي وی که دی په 9 اسمان کې او ته په ځمکه کې نو د 9 اسمان نه ستا په دې زړه کې دا غځی ناصر کولی شي نو چې وی تړیم دی د بار نه خلطم راوږدولی شي او په لکې دی اثر کوي. بل دا چې دا ګناه سړی کوي نو دلته کې نفس د یو خراب نفس تا پروت دی. بل شیطان 11 میاشتې ستا په دې وجود کې ناسته کړې ده د هغې اثرات خو به یې کنه خو ګورئ که رښتیا ووایو نو د نورو میاشتو په نسبت ګناهونه د خلکو کم شي که نه شي؟ تلاوتونه زیات شي ذکرونه زیات شي صدقې خلک ورکوي ختمونه کوي نفلونه کوي چېرته به ډېر خلک وي چې هغوی به مانځله په نورو میاشتو کې نه راځي او په دې کې مانځله را روان شي نو دا همدغه وجه ده چې خدای شیاطین وتړي. یو بل حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې په رمضان کې خدای د دوزخ دروازې بندې کړي او د جنت دروازې خدای پاک کولوي دی بل برکت دی. بعضې علما لیکي چې د قبر عذاب په دغه میاشت کې په هغې خلکو د قبر عذاب هم بند شي چې کم د قبر د عذاب مستحق وي. بعضې علما لیکي ولې وایي د قبر د عذاب د دوزخ د طرف نه راځي د دوزخ دروازې بندې شي او چې کم سړی مسلمان په دې میاشت کې مړ شو نو چې د دوزخ دروازه بند در جنت کولو د څه خیال دی دوزخ ته به ځي که جنت ته به ځي؟ جنت ته به ځي. دا د رمضان د میاشتې برکتونه دي. نبی علیہ السلام فرمایي وی چې چا د رمضان روجې ونیولې وی د جنت د دروازې ډېرې دروازې دي د یوې دروازې نوم یې دی باب الریان د سیرابې دروازه دی به خدای پاک په هغه دروازه وردن نه کړي چې کوم باب الریان دی د سیرابې دروازه ده په هغې به دروازه افضل شي و انا اجزي به ردې بدل به م زه ورکړم. دا طالبان په موږ سوال کوي چې روژه زما ده نبی علیه السلام الله وی حدیث قدسی دی روژه زما ده نو منځ خو هم د الله ده زکات خو هم د الله دی مونږ الله له ورکوو او صدقه خو هم د الله ده مونږ الله له ورکوو دا د روژې تخصیص ولې کوي؟ وجه یې درته ووایم رو روژه داسې عبادت دی که ته چې څوک نه خبری نه خبرېږي مونځ چې ته کوې نو که نور څوک نه خبرېږي نو د محلې خلک خو د نه خبر مونځ خو به جمع کوې جمع خلک د نه خبر شو حج چې کوې بیا د نه خلک خبرېږي زکات چې ورکوې که بل څوک نه خبره چاله یې ورکوې خو د نه خبر شو که نه او روژه داسې عبادت دی که ته څوک نه خبرې څوک د نه خبرېږي. او زه به یو مثال درکوم زمونږ د دې دین په دې کتابونو کې یو کتاب د هدایه ورته وایي د فقه اخیری کتاب دی غټ او ډېر مضبوط کتاب دی درون د هغې مصنف دی علامه مرغینانی رحمت الله علیه. علما د هغه تاریخ لیکي وی 14 کاله روژه نیولې ده او په دې 14 کاله روژه کې ته نه د بچي خبر دی نه ته ښځه خبر ده او نه ته شاګردان خبر دی وروسته ته بیا خلک خبر شو. او هغه څنګه هغه داسې وه چې دا نیکان خلک خو پېشمني پاسي که نه عبادت کوي او څوک کتاب ګوري نو پېشمني معمول ځان له بعضې خلک جوړ کړي نو پېشمني خامخا مونږ پیالې چیس کړو څوک ډوډۍ وخوري څوک څه خوراک وکړي دې ځان له یو معمول جوړ کړی چې پېشمني به یې خوراک کو یو معمول د غرمې ډوډۍ به وله بیبي راوړه د خاص کوټه وه هغې ته به ول ډوډۍ راوړه هغې کې به یې کېښوده بیبي ته به یې زه دننه زه وربند که هغې به وربند که شاګرد ته به یې اواز وکړو دلته راشه وی دا ډوډۍ وخوره
شاګرد به ډوډۍ خوړه، چې ډوډۍ به خوړه دروازه بنده کړه، دروازه یې بنده کړه بلان ښځې ته به یې آواز وکړه لوښي دې واپس یوسه. ښځې به یې دا خیال وکړه چې دا ډوډۍ ده وخوړه، او ته خبر نه شوه. او شاګرد به یې دا ګمان وکړه چې د خپل حصه خوړی دی د ما دپاره راوړی ده، هېڅوک به خبر نه شو. او ماښام خو خامخا سړی روټۍ. نو د هدایي ملا صاحب خلک وایي هدایه ډېر برکتي بني. مصنف یې څوک دی لیکلی چا ده 14 کاله د هدایي ملا روجې نیولې دي، نه شاګردان خبر نه بچي خبر او نه ښځه خبر. نو حضور پاک فرمایي الصوم لی، وی دا روجه ګورې خالص زما دپاره ده. دا یو معنا درته مو کړه. نور 3 توجیحات علماو نور ذکر کړي دی مې درته ونه مې. خالص زما ده چې که ته صرف الله په خبره او بل څوک نه خبره نو دا ممکنه ده. وانا اجیر دې بدل به زه ورکوم. نو بیا طالبان سوال کوي وی د هر عبادت بدل الله ورکوي، د روجې تخصیص ولې؟ نو جواب یې دا کوي چې د نور عبادتونو ثوابونه به الله د فرشتو په لاس ورکوي او د روجې دا به الله په خپله ورکوي. څونه لویه اهمه خبره شوه. بعضې وخت کې بادشاه یا وزیر علی یا ګورنري چې اهمه خبره یې ویله کوي دا انعامونه به زه ورکوم، او چې کوم عامې خبرې نو هغه د پولیس والاو د افسرانو سکرټریانو په لاس ورکوي. چې کومه ډېره لویه خبره یي هلکه ایوارډ ورکوي، چاله ایوارډ ورکوي یا تمغه فلانکې تمغه ورکوي، تمغه نشان حیدر او فلانکې او فلانکې، نو هغه بادشاه په خپله ورکوي. شی ډېر اعلی د عزتي او دنیا خلک رشته داران یې تماشې لځي چې نن زمونږ پلار لا زمونږ رور لا هغه نشان حیدر اعزاز میلاویږي او صدر پاکستان یې ورکوي او په لوی پروټوکول کې ورکوي، تصویرونه دي صاحب او فلمونه ولا جوړوي او ډېره لویه خوشحالي وي. نو د رمضان په روجه باندې د قیامت په میدان کې به رب العالمین په یو لوی پروټوکول او په یو ډېر لوی عزت کې روجهدارو له په خپله رب العالمین دغه اعزاز ورکوي، دغه نشان به الله ورکوي. یا دا دویم توجیه دا ده چې نور ثوابونه په جدا طریقه دي او د روجې ثواب چې الله ورکوي په یو جدا طریقه به ورکوي. دا د رمضان د روجې برکت تیرون. یو څو مسلې درته ویمه د رمضان متعلق. یو حدیث مې رښتیا سار کته هغه مې ذهن ته دې وخت کې راغی. روزانه چې څوک روجې نیسي تر سحر پېشمني نه واله سبا خطونه تر ماښامه پورې 80,000 فرشتې روجهدارو له د الله په دربار کې دعاګانې غواړي. 80,000 فرشتې. نو چې څوک کې روجه ونه نیسي څومره بې خوند بې غیرت هم دی، بې غیرته دی او څومره د ثوابونو نه محروم هم شي. 80,000 فرشتې. او یو بل حدیث مې یو کتاب کې ولید چې د الله د عرش فرشتې دي، د الله عرش یې نیولی ناغیم لګیا دی عبادت کوي، یسبحون بحمد ربهم، د الله صفت کوي. نو چې د رمضان میاشت داخلي شي نو الله هغه د عرش فرشتو ته اعلان وکړي چې تاسو زما نور عبادت بند کړئ، دې میاشت کې زما عبادت نور بند کړئ. روجهدار چې دعاګانې کوي د هغې په دعا امین ووایه. نو چې الله ورته وایي امین پې ووایه او هغه فرشتې پې امین وایي چې کوم د عرش خوا کې دي او د الله عرش یې نیولې په فرشتو کې اوچت مخلوق. نو څه مو خیال دی خدای به هم دعا قبلوي که نو روجه دا بهترین عبادت تیروي. خو ګورې یو خبره ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الصوم جنتون، وی دا ډال دی د خدای د عذاب نم ډال دی، د ځنکدن د تکلیف نم ډال دی، د قبر د عذاب نم ډال دی، د محشر د ورځې سختو نم ډال دی او د دوزخ د عذاب نم ډال دی. خو ګورې ما لم یخرج چې وی نشلی ګورې ډال چې وي پخوا به د سرمنې ډال مو د اوسپنې ډال به مو نو سرمنې ډال به یې مخې ته نیولي چې دشمن به پې غزار کوو نو په هغې به یې ځان بچ کوو. خو چې ډال دې وشلو نو بیا پې ځان نشي بچ کولی. نو نبی علیه السلام فرمایي چې ډال دی خو چې ګورې تر څو دې شلولی نه شلی به نه شلیږي پس روجه پس بربادېږي. نو نبی علیه السلام 2 څیزونه ذکر کوي، نور هم شته خو دا 2 ته دلته ویم. الکذب والغیبة یفتران الصوم، دروغ او غیبت دا روجه ختمی. خو حضور پاک فرمایي داسې نه ده چې ګنې روجه یې ماته کړه، ماته یې دله نه غاړه دې پې خلاصېږي که غیبت دې په روجه کې وکړو دروغ دې ووې، خو چې د روجې کم ثواب او کم برکتونو د هغې نه محروم پاتې شي. دروغ به نه وایه، دروغ لوی جرم او لویه ګناه ده او خدای پې لعنت وي، لعنت الله علی الکاذبین. لعنت د خدای د رحمت نه لرېوالي ته وایي چې څوک دروغ وایي په هغه دې وي د خدای لعنتي، بیا په روجه کې دروغ دا ډېر لوی جرم دی. او غیبت ډېر خطرناک شی دی
یو حدیث کې راځي 2 زنانه به ډېرې زیاتې په تکلیف کې وي مازدیګری شو دومره په تکلیف کې وي چې بې هوشۍ ته نږدې وي نبی علیه السلام مبارک ته یو بیبي راله وی پلان کې 2 زنانه دي او ډېره سخته ګرمي شوې ده او ډېرې زیاتې تږي دي او څه سره وکړو نبی علیه السلام مبارک ولا څه شي ورکه په لوښي کې وی روژه پې ماته کې چې بې هوشۍ ته نږدې دي بس روژه پې ماته کې ټوله ورځ یې روژه نیوه ماښامي ته لږ وخت پاتې دی چې هغه کاسه یې وله یوړله که نه او هغه اوبې وڅکلې دواړو نو الټه یې وکړې نو چې دواړو الټه وکړې نو په هغه کاسه کې د غوښې ټوټې وغورځېدې کاسه د دواړو د الټو په ځای د خولې نه د دواړو د غوښې ټوکړې پرېوتې حضور پاک مبارک ته صحابه راوي صاحب دا چلو شو وی ګوره پته راته ولګېده وی دا څه شو وی دا دوی غیبت کړی دا د هغه غیبت اثر و چې خدای ورته روژه سخته کړه د هغه غیبت اثر و چې الله پې بیماري راوسته روژه هم خرابه شوه او دا هغه غیبت څه شی دی ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا چې څوک د مسلمان غیبت کوي الله وی د هغه غوښې وخوړی د هغه غوښې وخوړی لیکن صحابه د کشف خاوندانو او نبی علیه السلام خو د کشف خاوندو نو هغوی چې الټی وکړې نو هغه غوښې په سترګو ولیدې چې دغه کوم مسلمان غوښې خوړی دی پر کاسه کې واپس پرېوځي دغه رنګ چې ته الټی کوې نو تا نه هم د مسلمان غوښې لاندې پرېوځي خو موږ د کشف خاوندان نه یو موږ ته ښکاري نه غیبت خطرناک شی یو حدیث پاک کې راځي چا چې د مسلمان غیبت وکړو د خپل ټول قبول شوی عبادت هغه ته وبخه نو مونځ بل لکې روجې بل لنیسې صدقې بل لکې کمبخته چې د بل مسلمان غیبت کې دا ولې جرم کې حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته چا وی صاحب ته غیبت نه کې د خلکو وی چې د خلکو کوم د مور غیبت ولې ونه کوم وی د مور هم څوک غیبت کوي نو ما د پیغمبر علیه السلام مبارک حدیث دیدلی دی چې څوک د چا غیبت کوي خپلې نیکۍ ورته وبخلې نو چې د پردو غیبت کوم او پردو ته نیکۍ بخوم نو د مور به وکړم چې دا نیکۍ مې مور له خو لاړې شي که او یو بزرګ له یو سړی راغی وی صاحب فلانکي سړي ستا غیبت کړی دی دې کور ته لاړ د کجورو نه یو تال ډک هغې وله په تحفه کې ولېږي او ته وی صاحب دې غیبت کوي ته وله کجورې لېږي وی هغه ما ته د خپل ژوند ټول ثواب راوبخه نو که زه د هغې په عوض کې یو تال کجورې ور ولېږم څه به وشي نو غیبت خطرناک شی دی نو ګوره د روجې برکت پې ختمیږي په دروغ او په غیبت باندې دروغ او د غیبت بلکې یو حدیث کې راځي وی که څوک در سره جګړه کوي او کنزل درته کوي نو جواب مو ورکوه داسې ورته ووایه چې انی رجل صائم زما صاحب روجه ده کنزل کوي جګړه کوي وی صاحب زما روجه ده پام کوه ګورې جګړې جواب هم وله ورنه کوي نو روجه ډېر د برکت شی دی په موږ تاسو خدای راوستی ده الله دې په خیر په صحیح طریقې باندې سرته ورسولي یو څو مسلې درته د روجې وي یو خو ما درته تېره جمعه ویلي اوس هم درته ویم چې دا روجه د پېشمني لږ مهرباني کوئ په وخت باندې پېشمني بندوئ ډېر خلک چې هغوی بانک سره اوبس کي ما تېره روژه هم د جمعه هم ویلي بانک خو په سبا کې ویلي کېږي د سبا د خطو نه پس بانک ویلي کېږي نو د سبا د خطو نه پس چې د اوبو څکلې نو روژه دې لاړه برباده دې کړه اوس خو نن سبا نقشې لګېدلې په دې جوماتونو کې ځای په ځای یو نقشه ځان سره کور کېدې یا د ورځې په جومات کې ګورئ خپل ټیم معلوموئ د دې مطابق فیصله کوئ دویم دا دی ډېر خلک دا تپوس کوي په روژه کې لمبل روژه ماتېږي که نه په لمبلو روژه نه ماتېږي که څوک لامبي د غریب تږی دی یا مثلا وجود ته تکلیف ته او دی اولامبي یا د بل ضرورت ته وجه نه لامبي هېڅ نقصان نه راځي صرف دومره د فقهاو یو جزیه لیکلې ده که یو سړی د تندو د ختمولو دپاره په اوبو کې غوټې وی نو مکروه دي پرېږده چې لږه یو پوټې تنده دي وي چې ثواب دې زیات شي اون دا تنزیحي مکروه دي نقصان پې روجې ته نه رسي بهر کیف روجه پې نه خرابېږي یو سړی لامبي که یو سړی سر غوړ کي په دې هم روجه نه خرابېږي اگر چې بعضې سړی سر غوړ کي نو په دې حلق کې د هغه غوړوالی محسوسوي یا سترګو کې رانجه واچوي نو په دې حلق کې که دې داسې ناري کي او خراش کې راوغورځوي نو په هغې کې د رنجو هغه اثر راځي په دې روجې ته فرق نه راځي ښه سر غوړولو باندې یا په سترګو کې دارو واچوي یا په سترګو کې رانجه واچوي دې باندې روجې ته هېڅ قسمه فرق نه راځي که په یېره چا څوک خوړل روجه پې نه خرابېږي او که چا خوړل په یېره چا خوړل نو ته به ورته یادی که به نه یادی نو فقها وایي که سړی مضبوطه ورته یاده که چې لکه روجه دې ده او که سړی کمزور
بوډاو یا بیمارو یا د صحت نه کمزورې دی مې یاده وته خدای وله روزي ورکوي پرېږده چې اخري په یېره روژه نه خرابېږي او که په غلطۍ باندې ته روژه ماته شوه غلطۍ او یېره کې فرق دی یېره کې د سړي نه روژه یېری او په غلطۍ کې په خطا کې ورته یادی لکه مثلا سړی په غسلخانه کې لامبي او دا بوجۍ خولې ته مخامخ شوه روژه یاده ده او غلطۍ سره خولې ته په قصد نه په خطا او په غلطۍ هغه اوبه حلق ته لاړې نو په دې روژه ماته شوه خو صرف یو روژه به نیسي کفاره پې نشته ځکه د قصدن دا کار نه دی کړی غوږ کې که د چا اوبه لاړې نو په دې روژه نه ماتېږي که یو سړی پوزه کې اوبه اچوي نه خرابېږي خو که بره دې راښکلې او دا تیرې شوې نو روژه دې لاړه برباده شو که یو سړی غاښ وباسي په روژه کې نو په غاښ وښکو روژه نه خرابېږي خیر دی خو احتیاط دې وکړي هغه انجکشن کوئ نو په دې روژې ته فرق نه پرېوځي احتیاط دې وکړي احتیاط دا چې هغه دارو یا وینه تیره نشي که هغه دارو یې تیر شو نو روژه ماته شوه یا هغه وینه چې غاښ نه روځي هغه یې تیره شوه نو بیا روژه ماتېږي نو احتیاط دې وکړي نور په نفس غاښ وښکلو روژه نه ماتېږي که د یو سړي لوګی تیر شو په لاره روان دي چا خشاک بل کړی دی لوګي هغې بې اختیاره تیر شو نو په دې روژه نه ماتېږي او که قصدن یې لوګی راښکه لکه سیګرټ نو روژه یې برباده کړه روژه یې ماته کړله که د یو سړي دوړه تیره شوه روژه پې نه ماتېږي که یو سړی د مسالې کار کوي او د هغې هغه دوړه یې تیره شوه یا د دارو درملو کار کوي یو حکیم صاحب کیپسولو کې دارو بندوي او د هغې هغه دوړه یې تیره شوه یا یو ښځه ده او په چج باندې هغه دانې پاکوي او د هغې دوړه یې تیره شوه غیر اختیاري په دې روژې ته نقصان نه رسي خو یاره احتیاط دې کوي په روژه کې د دې څیزونو نه ځان ساتي انجکشن باندې روژه نه ماتېږي که د مټ دی او که د رګ دی او که ډریپ ولې نه دی دا د علماو فیصله د مفتي شفیع صاحب رحمت الله علیه د ډېرو ډاکټرانو نه او د علماو کمیټي کې نولې او په هغې کې فیصله کړې ده مولانا شریف علي تانوي صاحب او مفتي شفیع صاحب ټولو دا فیصله کړې ده نو په انجکشن باندې د رګ یو انجکشن چې د ملا دې تیر کې ووایي د ملا په دې تیر کې هغه نیغ په نیغه مازغو ته رسي نو په هغې روژه ماتېږي یا که سر د چا سوري او داروی پکې واچول او مازغو ته ورسېدل بیا پې روژه ماتېږي یا خېټه د چا سوری وه او داروی پکې واچول او خېټې ته یا معدې ته ورسېدل روژه پې ماتېږي نور که یو سړی وجود غوړ کي او هغه غوړوالی دننه یا د واورې مشین کې ودرېده او هغه یخوالي رطوبت وجود ته دننه م ورغی په دې په روژه کې فرق نه راځي که د یو سړي په غاښ کې غوښه نښتې ده او په ژبه هغه غوښه ده را جدا کړه او تېره یې کړه نو که دا د چڼې برابر وه د چڼې یا د هغې نه زیاته وه نو روژه خرابېږي او که د چڼې نه وړه وه نو لږه وه بیا روژه نه خرابېږي او که بار یې راوښکه بار یې راوویسته او بیا یې تېره کړه نو که لږه یې که ډېرې روژه خرابه شوه یو سړی خوله وینې شوه او لاړې تېرې شوې ډېرې زر نورې لاړې توکي که چرته دا وینه د دې لاړو برابر وه یا وینه په لاړو غالبه وه نو بیا روژه ماته شوه او که لاړه پې غالبه و د وینې رنګ پې کم نو بیا روژه نه ماتېږي په الټو روژه ماتېږي که نه ماتېږي نو دې کې لوی تفصیل دی د علماو پکې لوی اختلاف هم دی خو چې کوم راجح قول دی هغه درته وایم اسان غوندې که چرته چا قصدن الټی وکړې تالو کې ګوته ووالو الټی وکړې او په ډکه خولي قصدن الټی وکړي او په ډکه خوله په دې روژه خرابېږي ماتېږي او که قصدن نه بې اختیاره وله الټی رالي بیمار دی غریب یا زنانه بعضې وخت کې الټی کوي یا نارینه دی الټی وله رالي بې اختیاره قصدن نه په هغې روژه نه ماتېږي که لږي که ډېرې او قصدن باندې اله ماتېږي چې په ډکه خولي که په ډکه خوله نه او لږې وي بیا پې روژه نه ماتېږي که چېرته ستا خولې له هغه ترخې اوبه رالی زیړې توکه خو که واپس دې تېرې کړې روژه دې ځان نه برباده کړه لاړې که یو سړی په خولې کې جمع کړي او تېرې کړي روژې ته نقصان نه رسوي باید سړی اودس وکړي او خوله لاړې توکي او بیا هم په دې خوله کې څه معمولي هغه اثر غوندې پاتې نو بعد مې لیدلي چې هغې په کپړه باندې بیا جبه وچوي نه په کپړه جبه مه وچوه خیر دی که هغه اثرات تېر شي په هغې نقصان نه رسوي پوزه بره راښکل خو ښه نه دي قبیحه کار دی خو که یو سړي پوزه بره راښکله او دا ګند یې تېر شو نو په دې هم روژې ته نقصان نه رسي یا مثلا یو ښځه ده هغه ترکاري سکي نو علما لیکي چې که خاوند یې سخت طبیعته دی نو خیر دی ترکاري سکلی شي خو تیری به نه توکي به روژې ته پې نقصان نه رسي او که خاوند یې سخت طبیعته نه دی نو ځان دې ساتي ترکاري دې نه سکي خو د مالګې کمې زیاتې دی لکه کمه دې ور واچوي که نه
ماښام به پوره کړي، د کم علاج کېږي او د زیات علاج نه کېږي. دا یو څو مسایلو. ماشي دې مری ته ننوت غیر اختیاري تیر شو، یا مچ دې مری ته در ټوپ کړو غیر اختیاري تیر شو، نو په دې په روژه کې فرق نه راځي. دا بعضې مسایل زما ذهن کې چې کم زمونږ په دې وطن کې مروج مسایل. یو ځوان زلمی سړی ناجوړه دی، دی به څه کوي؟ دی د مسلمان ډاکټر ته رجوع کړي. هغه مسلمان ډاکټر چې ګورې په خپله روجې نیسي، هغه ته دې رجوع کړي. که هغه ورته ووایي چې ستا دا بیماري داسې ده چې یا تمرې او یا زیاتېږي، روژه مه نیسه، بیا دې نه نیسي. خو د ځوان زلمي چې روژه ونه نیسي په فدیه کار نه کېږي. دی چې جوړ شو دا روژې به بیا نیسي، او که پکې مړ شو نو خلاص سره خبره. که 10 ورځې جوړ شو د نه نیولې، د هغه 10 ورځو روژو به پورې دي. او که بالکل جوړ نه شو په دې بیمارۍ کې مړ شو، سم نشته. او بوډا سړي که روژې ونه نیولې نو په بوډا سړي فدیه شته، ابا د یوې روژې فدیه ورکوي. د یوې روژې فدیه څومره ده؟ یوه سرسایه، په کم 2 کیلو اوړه یا د هغې قیمت، په کم 2 کیلو اوړه یا د هغې قیمت، دا د یوې روژې فدیه ده. خو ګورې که چا د سار نه روژه نیولې ده او قصدن یې ماته کړه ویې خوړه، یا قصدن بیبي ته ورنږدې شو، یا قصدن یې اوبه وڅکلې، نو د هغې بیا 80 روژې کفاره ده. دغه به هم نیسي او 80 روژې به نیسي، بیا ګرانه خبره ده. نو دا د روژو متعلق څه بعضې مسایلو درته مې ذکر کړل. کوشش کوئ چې په روژه کې الله راضي کړي. ډېر د برکت میاشت ده، عبادت پکې وکړئ، تلاوت پکې وکړئ، ختمونه پکې وکړئ، ذکر پکې وکړئ، درود شریف پکې ووایئ، او د غیبتونو او دې څیزونو نه پکې ځان ساتئ. نور الله رحیم ذات دی او کریم ذات دی، الله به خپل رحم و کرم کوي. او خصوصا د روژه ماتي په وخت کې دعاګانې کوئ، ځان لم کوئ، مور او پلار لم کوئ، استادانو لم کوئ، بچو لم کوئ، امونږ غریبانان هم پکې یاده، امونږ به پکې تاسو یادو. نو د روژه ماتي د مسلمان دعا د غایب مسلمان دپاره خدای پاک قبلوي، او د روژه ماتي په وخت کې خو بیا ډېره دعا قبلوي.